أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زي ما القاري دوست محمد یوټیوب چینل نه بیا تاسو ته مخاطب یم. نن یو ډیره ښایسته واقعه ستاسو په مخ کې ږدمه. یو باچا و چې هغه په لاره باندې تېرېده، نو کوچوان د مشرانو حضراتو ته پته ده. کوچوان هغه چاته وایي چې هغه به ټانګه چلوله. نو باچا سلامت چې وکته چې دا کوچوان د دې څاروي سره دومره زیاتې دومره ظلم کوي، نو خپل لاندې کسانو ته وایي چې کله کوچوان فارغه شي نو دا به زما دربار ته حاضر کوي. چې کله کوچوان حاضر کو نو باچا سلامت تپوس کوي چې یاره تا د زناور سره په پلانکي ځای کې ډېر زیاتې او ظلم ولې کولو؟ نو دغه کوچوان ورته وایي چې باچا سلامت که زه قیصه وکم تاسو به ما سره انصاف وکړی شئ؟ ویل او. قیصه شروع شوه. کوچوان لګیا دی باچا ته قیصه کوي. وی جی دا اسپه چې دا او ما زیاتې او ظلم کولو، نو دا زما خپله بیبي ده، ښځه مې ده، خو په کوړو په جادو باندې دا ډېره مخکې ده. او کوړې جادو دا ګورې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه ثابت شوي دي. په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم دوه اخیری صورتونه نزول وشو، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، دغه وخت کې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې هم کوړه شوی. کوړه یو داسې جادو ده چې دا انسان په ځان پوهیږي نه، خو انسان لګیا دی د ځن نه ختمیږي او هسې ډډ شي لکه لرګی چې څنګه وینه ولګېږي او هغه لرګی ډډ شي او ختمیږي. دغه رنګې د کوړې مثال دی. ویل جي زما دا بیبي چې ده نو دا غټه کوډماره ده او دا په خپل سحر او په جادو باندې دې ډېرې نخرې په ما کړي دي. و یو ورځ نه یو ورځ وه چې زه کور ته راننوتم، نو دې ما ته اوبو جام ورسره دی، په هغې کې اوبه دي په می را وشیندلې او ما ته اواز وکړو چې سپی شه. ویل جي ما نه سپی جوړ شو په سحر او په جادو سره، او زه بیا لکۍ مې شوې ده، زناور یم مکمل سپی رانه جوړ شو. ویل بیا وخت یې زمانه ده تېرېدله او یو نانبایي دی چې د هغې مخې ته به زه ولاړ او هغه نانبایي به ما ته یو ډوډۍ راواچوله، نو زه به روان شو. د هغې نه بعد یو کساب مخې ته به بیا زه ولاړم، نور سپي به چې راله زه به په هر څه ښه پوهېدمه، خو لیکن ما نه په سحر جادو سره سپی جوړ شوی. وی دغه کساب خپل کور ته زه بوتلمه او ما ته ویل چې پپې دننه راشه. وی چې زه دننه ورغلم، د ده ښځه ډېره لویه جادوګره وه. ویل هغه خپل خاوند ته وایي چې دا نارینه بار ودروه. وی ما ورته ویل چې دا خو نارینه نه دی، سپی دی، زناور دی. وی زه درته ویم چې دا نارینه بهر ودروه. وی ما ویل چې دا ته څه خبرې کې؟ ویل چې او زه صحیح ویمه، دې نه په سحر جادو په کوړو باندې چا سپی جوړ کړی دی. اوس درته یو خبره کوم چې زه تاله اوبه در کوم او ته پې واچوه او ورته ووایه چې په خپل حال باندې شه، نو دی به انسان په دوو پښو به ودرېږي. وایي جي چې کم وخت کې باچا ته دا قیصه کوي، خو چې کم وخت کې ما باندې اوبه راواچولی شوې او ما ته وویلی شو چې په خپل حال باندې شه، نو زه انسان ما نه جوړ شو. او بیا دغه زنانه چې کومې کوډې او جادو به یې کوله، هغې ما ته اوبه راکړې چې دا اوبه واخله او ستا بیبي
هغه په کوډو جادو کې ډېره وړاندې ده. پام کوه چې ودې نه نی او دا اوبه پې ور واچوه، خو چې څه دې د خولې نه وخته نو امقه شی به ترې جوړ شي. ویل جي ما دې اوبه راکړې او ما پې اوبه ور واچولې، ما خولې نه اواز وختو چې اسپه شه، نو یې دې نه اسپه جوړه شوه. وایي جي دا هغه اسپه ده. نو باچا ورته وایي چې ښه بیا اوس څه لاره به ورسره کې، همغه سحر او جادو پې وکړه یا لاړ شه، دا خو انسان دی او دې سره ته رحم پې وکړه، واپس سینه په خپل حال یې که. ویل جي ذمواري به څوک راکوي، دا په جادوګرۍ کې په سحر کې ډېره مخکې ده، هسې نه چې بیا زما نه سهاشا جوړ کړي او بیا رانه ځناور جوړ نه کړي. نو ویل باچا سلامت زه پرېښودم چې لاړ شه او چې څه دې خوښه یې هغه ورسره کوه او پام کوه چې بیا درنه په جادو او په سحر څه جوړ نه کړي. دا د یو باچا واقعه وه، ما تاسو ته د وړاندې کړه، خو په دې کې یو فلسفه او یو راز پروت دی. معلومه د دې خبرې نه او د دې واقعه نه دا شوه چې یاره پخوا زمانه کې به هم سحر او جادو ډېر زیات کېدلو، اوس هم سحر او جادو کېږي، بعضې حضرات هغې یې کوي، خو لیکن چا چې دا روحاني علاج چاله ورځي یعنی دم درحه چاله ورځي نو هغې له الله پاک طاقت ورکړی روحاني علاج هغې سره به سحر جادو ختمي. یو کاله جادو دی چې د هغې هم علاج شته. زه خپله په دې کې روان ومه، خو ما ته خپل استاد محترم حضرت مولانا محمد امیر بیدیگر صاحب هغې دامت برکاتهم العالیه د هغې قبر دی الله پاک د انوارو نه ډک کي، ما ته وایي بچیا د دې د کاله جادونه مکمل ځان وساته، دا په بنګال کې کیږي او انسان د ایمان نه خطا کوي. نو ما د هغې نه بعد بیا دغه سحر جادو دا مې زده کړه پرېښودله. اوس الحمدلله دم درها صرف دومره کومه چې انسان سر باندې درد وي، جناتو مسله وي یا نور تکلیف ورته وي، نو روحاني علاج قرآن نه ثابت دی. وما قرآن پاک کې راځي چې رب العالمین فرمایي، ذهن نه مې آیات مبارک اوس دې وخت ووتو، خو ترجمه داسې ده چې کم انسان په څه جادو سحر باندې په هغې باندې شوی وي، نو رب العالمین چې دغه آیات ولوستلی شي نو رب العالمین ولا شفا ورکي. وما ارسلناک نه داسې نه دی آیات معنا دې وخت کې د ذهن نه ووتو. دا هغه آیات دی د قرآن کریم چې وننزل من القرآن ما هو شفاء، د دې نه ثابته دا شو چې شفا په قرآن کې ده. نو په دې باندې چې څوک سحر جادو دمي او اول آخر ته درود شریف وای نو رب العالمین مولا شفا ورکوي. ما چې کوم واقعه شروع کړې ده دا د سحر او د جادو او د دغه باچا واقعه وه، خو یو عرض دا کوم چې تاسو د سحر د پاره چار قل په کور کې لازمي ساتئ. چار قل: قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. چې په چا په کور کې چار قل وي نو هغې کور ته به شیطانان نه داخلي. نمبر 1. نمبر 2 د چا په کور کې چې چار قل وي په هغه انسان باندې به نظر اثر نه کوي، په هغه انسان باندې به سحر جادوم اثر نه کوي. قرآن پاک یو حرف دا دومره تیز دی چې رب العالمین فرمایي څوک شته چې مقابله وکړي، نو د دې مقابلې دپاره الله پاک څو ځل چیلنج ورکړی دی او اول یې د قرآن یو حصه یاده کړه او بیا ورسره یو حرف یې یاد کړی دی، خو څوک نشته چې د قرآن مقابله وکړي. نو قرآن ډېر عظیم کتاب دی. نو دغه آیات مبارک وما للظالمین من انصار.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. دا آخری آیات مبارک ما تاسو ته وښودو. په دې باندې دی الله پاک موږ او تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي او خپلو ماشومانو باندې سورة اخلاص او قل یا ایها الکافرون یعنی 4 قل لازمی چوپ کوي چې الله پاک د بد نظر نه د هر قسم دغه نه محفوظ وساتي. وما علینا الا البلاغ. که زما نمبر د چاپکار وي نو 0 دی وخت کې 0321 90 220 دا یو څو ورځو دپاره دا رابطې نمبر دی او د دې نه علاوه چې ما ته موبایل راغی نو بیا به زما مقه زوړ نمبر وي چې 0312 83 4 83 53. والسلام.